مدینه منوره د برکتونو ځای، د رحمتونو ځای، د محبتونو ځای دی. او تاسو کې ډېر خلک په کتلی بیا وي چې یو شانته سخته لهجه لري د مکې خلک، بیا هغې په مقابل باندې د مدینې منورې خلک چې دي هغه بیا نرم دي، خوش مزاج دي، خوش اخلاق دي. موږ یو حاجي صاحب خبر کوله او یو حاجي ته مې وی یو عربي ته چې یاره تاسو خلک خو سخت ماته ښکارېږي. نو ده وخاندل، د وی که سخت نه وی نو داسې به چې الله نبي مونږ خواته پیدا شو، مونږ خواته رالوی شو، 53 سال الله محبوب په مکه مکرمه کې تیر کړو او په اخیر وخت کې مونږ نه هجرت وکړو، مونږ نه لاړو. خو دا اصل خبره دا ده چې مونږه مکې خلک سخت یو. اوس هم چې ورشئ چې څه ته هلې اکه یوه خبره کوي او خندا به یې نه ووینې په خوله باندې، خو دې په مقابل چې بیا مدینې ته لاړ شي نو والله چې ډېر خواږه خلک دي. فضیلت کې څه شک نشته، د مکې خلک هم بهترین فضیلت وال دي، ولې چې الله محبوب د وطن د کلي خلک دي. او مدینې منورې کې خو نبی علیه الصلاة والسلام بیا یو داسې محبت ورسره کړی چې کنز العمال شریف حدیث دی. الله محبوب به چېرته په سفر تللی او جهاد ته یا بل ځي ته چې را روان به و مدینې ته به رانږدې شو نو دا خپله سورلی بیا لږ تیزه کړه. صحابه به تپوس قربان ولې؟ وایي زما دا خواهش دی چې زر تر زره مدینې منورې ته دننه شم، مدینې سره ما محبت دی، مدینې سره محبت تر دې پورې چې مدینې یو نوم و یثرب. دې معنا کېږي د بیماریو ځای. دلته ډېره زیاته بیماري وه، خو کله چې الله محبوب تشریف راوړو بیا وفرمایل لا تقولوا من هذا اليوم یثرب، نن ورځې نه به تاسو دا نه وایئ چې دا یثرب دی، بل تقولون بلکې تاسو به وایو هذه المدینة المنوره، دا د ښار دا نور وال ښار دی، نور وال ښار. اوس کتابونه لیکي کنز العمال لیکلي دي چې څوک یثرب وایي هغې کفاره دا ده چې دی به لس ځله مدینه وایي بیا به الله ګناه معاف کوي. بیماریو ځای ختم شو چې الله محبوب ورته راغی. تر دې پورې شیخ عبدالحق محدث دیلوي فرمایي چې مدینه منوره چې دی فرمایي الله محبوب فرمایي رب دې په خاوره کې هم شفایي ښودې ده. شیخ عبدالحق محدث دیلوي برے صغیر پاک و هند ته د حدیث و علم اول راوړونکی شیخ عبدالحق محدث دیلوي دی. هغه فرمایي آشوب چشم سترګو نه اوبه راځي، دا بیماری مې چالو شوه، میاشتو په مخ وه، نښه کېده، نه کتاب کتلی شم، نمونځ عبادت رانه کېږي، تنګ راغمه. اخیر مې یوه ورځ دا حدیث مخې ته راغی چې الله محبوب فرمایي د مدینې په خاوره کې هم الله شفایي ښودې ده. فرمایي لاړمه مدینې په قصد باندې، مدینې منورې ته لاړمه. فرمایي چې څنګه ورغمه او هلته مې خاوره راواخیسته، په سترګو مې ولګوله. فرمایي اکه ورځې نه راواخله تر اوسه پورې بیا ما چېرته په سترګو باندې بیماري نه ده لګېدلې. سبحان خو دا ایمان غواړي، دا عقیده غواړي. الله رب کریم دی دا دواړه وطنونه مونږ ته کتلو او د دې زیارت کولو او خپل سترګې په باندې خوږولو توفیق نصیب کړي.